نور سردار شکیب صاحب بارډر ورخم ته تللی او په حکومت یا پاکستان طرفه چې کوم انتظامات دي په هغې باندې د اعتماد اظهار کړی. څه به وایي تاسو؟ ګوره مونږ چې کله نه دا پروسس شروع دی نو مونږ دا خبره کوو چې دلته کې په پاکستان کې په حکومت باندې د هر طرفه دا دغه دی چېرې دا آرډرلی او ریسپیکټفولي نو کله دا درېیمه ورځ ده او ډېر فوري اقدامات چې دی حکومت وکړلو د هغې نه دا اوس اندازه لګي چې پرونه د افغانستان د طالبانو چې کوم ناظم الامور دی په اسلام آباد کې سردار احمد شکیب صاحب هغوی تللی دی هغوی هلته کې چې کوم مرکزونه دي هغې ته هم ورغلی بیا بارډر ته هم لاړو دا ټول پروسس یې پخپله وکتل نو د اطمینان خبره ده چې هغه د دې نه صرف دا اطمینان یې پرې څرګند کړه بلکې د دې ستاینه وکړله چې یاره پاکستان د دې دپاره ډېر ښه دغه کې یو بل زه دلته دا خبره وکړم چې دا عثمان دغه الیګل خلک چې کوم دي چې کوم غیر قانوني دي دا هغه د ټول ملک نه روان دي نو زه وایم چې هغوی ستاینه وکړله هغوی پرې چې کوم دی د دغې اظهار وکړو د دې مطلب دا دی چې موږ پرون هم دا خبره کوله چې انتظامات کافي شوي دي او ښه شوي دي او ډېر په عزت سره دغه سره افغانان روان حسن صاحب دې طرف ته خو انتظامات ډېر ښه شوي دي خو د بارډر هغه طرف ته ستاسو به خبرې کېږي هغه طرف ته څه انتظامات دي وخت ګوره دا ډېره عجیبه خبره ده لکه تاسو ته پته ده چې یو ملک هم داسې نشي کېدلی چې هغه دا ووایي چې زما شهریان چې کوم دي دا د نه راځي یا دا د بل ملک ته وایي چې دا له مه رالیږه دا واحد افغانستان دی او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه طرف نه کوم امارت اسلامي دی هغوی دا خبره سنجیده نه اخیستله پاکستان چې کله د یو میاشت نوټس ورکړ نو پکار دی چې دوی څه تیاری شروع کړي خو د بده قسمته هغوی بالکل په دغه باندې توجه ورنه کړله او د هغوی دا خیال و چېرې کیدای شي پاکستان دا ګپ لګوي نو چې کله خلک تلل شروع شو نو لږ رایق شو او د رایقېدو په ځای باندې څه وکړو پاکستان باندې فوري چې کوم دی الزامات او دړکې او دا نو زه وایم چې د دې هغې دپاره کوم خلک استعمال کړو هغه خلک استعمال کوم سوشل میډیا اکټیویسټ ټیک ټاکرز چې کوم دي یو طرف ته سردار شکیب د هغې ناظم الامور پاکستان باندې اعتماد اظهار کوي نو هغه طرف ته په ځای چې انتظامات وکړي نو هغې پروپاګنډا د پاکستان ګوره دا ماته خو داسې ښکاري چې طالبان په ځای د دې چې اوس خلکو ته سهولیات ورکړي ملا هیبت الله صاحب مخې ته راشي خلکو ته اپیل وکړي هغوی کوشش کوي چېرې دا څونه د ټیک ټاکر یا د سوشل میډیا ټایګرز چې دي سپیشلي افغان ډایسپورا بهر دوی په دې خوشحالېږي چې په پاکستان باندې تنقید وکړه د پاکستان خلاف پروپاګنډا وکړه نو دوی اوس هغه پروپاګنډې ته کېناستل زه خو وایم چې دا وخت دی چې څونه افغان انټلیجنسیا ده څونه افغان ډایسپورا ده چې هغوی وایي چې د پاکستان نه خو تاسو په خپله وایي د هغوی ناظم الامور وایي چې ډېر ښه انتظامات دي او پاکستان دا فیصله د خپل قانون او د انټرنیشنل قانون لاندې کړې ده اوس دوی له پکار دي چې هلته کې په ځای د دې چې تاسو پاکستان باندې الزامات ولګوئ په ځای د دې چې تاسو چې کوم دی سوشل میډیا ته دغه وکړئ طالبانو له پکار دي او د خلکو له پکار دي چې امارت اسلامي اوس د دې دپاره باقاعده دغه وکړي اوس که د دوی نایب وزیر اعظم هغه ایران ته ځي ایران کې خو هغوی الریډي ایرانیانو خپل رالېږلي دي دې ټیم کې خو دوی ته پکار چې د پاکستان سره کوارډینیشن وکړي نو زه اکثر دا وایم چې دا وخت کې افغانستان طرف ته ماته چې کوم رپورټس راغلي چې یاره په خیمو کې دي اکثر د سړکونو په غاړه دي اکثر په شړو کې دي د چا چې خپل کورونه دي خو خپل کورونو ته تلي نو زه دا وایم چې امارت اسلامي له په دغې توجه پکار ده او زمونږ افغان انټلیجنسیا چې کومه ده هغوی له هم پکار دي چې نور هر څه پرېږدي امارت اسلامي باندې دباو راولي چېرې دلته کې دا اوس انساني مسله ده هغوی خو د هغه ځای نه په عزت کې رالل په طریقې سره رالل اوس تاسو په عزت کې چې کوم دی دوی ځای کې او په طریقې سره چې کوم دی دوی ته په عزت سره ورته ویلکم وایي او په طریقې سره سټل کوي